چې علم د باری تعالی ولا يخرج عن علمه شيء، د علم د باری تعالی نه هیڅ یو شی هم نه بیرون کیږي. دویم مدا ورسره وویلې چې نه بیرون کیږي عن قدرته تعالی شیئون، د قدرت د باری تعالی نه هیڅ شی، د علم نه څه شی بیرون کیږي نه، او د قدرت نه هم څه شی بیرون کیږي نه. دا ظاهر عبارت چې دلته ماتن ویلی دی، نو دی عبارت کې یو څه پیچلتیا ده. په دې طریقه باندې چې د علم نه هم یو شی نه بیرون کیږي، نو پرون تا ته وویلي چې د عبارت مقصد دا جوړیږي چې هیڅ یو فرد د افرادو د موجوداتو نه، یعنی هیڅ یو فرد د افرادو د اشیاء نه نشته چې هغه بیرون وي د علم د الله تعالی نه. د عبارت مقصد دغه شی و. بیا چې مو دویم ویلي چې ولا یخرج عنه قدرته شیء، ځکه د علم او د قدرت تعلقه خو یو شی پورې وه، نه بیرون کېږي د قدرت د باری تعالی نه هیڅ یو شی. نو د ظاهري عبارت مقصد دا جوړېده چې هیڅ یو شی د اشیاو نه نشته دی چې هغه د الله تعالی د قدرت نه بیرون وي. دا مقصد و که نه؟ او دوانو دپاره مطالبه څه شی ویلې؟ دلایل ویلې په نمت د چا سره؟ د قیاس استثنایی سره. هم مو دلیل د پاره د چا ویلې؟ علم. او هم مو دلیل د پاره د چا ویلې؟ د قدرت ویلې. دلته په دې عبارت کې پیچلتیا ده، خو مخکې د هغې نه تاسو راشئ په دې خبره ځان پویه کوئ. یوه خبره ابتدا کې موږ او تاسو وکړه چې علم د باری تعالی عام دی، او علم د مخلوق څه څه شی قدرت د باری تعالی هم عام دی. عبارت نه خدا شی معلومیږي، علم هم عام دی او قدرت هم څه شی دی. و تراشه دلته طالب سوچ وکړه. اعتراض دا دی چې دلته په دې عبارت کې طالب ولا یخرج عن علمه شیء ولا یخرج عن قدرته شیء، دلته شی ذکر دی. معترض وایي چې هیڅ یو شی د الله تعالی د علم نه بیرون نه دی. دا خبره دې درسته ده. هیڅ یو شی د الله تعالی د علم نه بیرون نه دی. دا خبره څه شی ده؟ نو شی کې طالب ذات د باری تعالی هم داخل دی، صفات د باری تعالی هم داخل دي، ٹھیک ده؟ ممتنعات هم پکې داخل دي، ممکنات هم پکې داخل دي، معدومات هم پکې داخل دي. د هر یو شی پورې د الله تعالی د علم تعلق راځي. نو دا خبره خو دې درست ده، او دلیل دې چې کوم ویلی نو دلیل دې درست دی چې لا یخرج عن علمه تعالی شیء، هیڅ یو شی د علم نه بیرون کیږي. او پاتې شو دا دویمه مسله چې لا یخرج عن قدرته شیء، د باری تعالی د قدرت نه هیڅ یو شی نه بیرون کیږي. نو دا ځای طالب مورد د چا دی؟ د شبهې دی. دلته اعتراض دی، او د اعتراض نه وړاندې تاسو ځان په دې باندې پوهه کې طالبه دلته دا شیء چې ذکر دی، نو شی چا ته ویلی کیږي؟ نو د شی یوه معنا لغوي ده او د شی یوه معنا اصطلاحي ده. شی لغت کې چاته وایي او شی اصطلاح کې چاته وایي. نو طالبه دا ځان سره یاد کوي چې شی په اصطلاح کې موجود په الخارج ته وایي. شی چاته ویلی کیږي؟ موجوده په الخارج. موجود په الخارج څه معنا؟ یعنی یو شی د میدان د عدم نه میدان د وجود ته راوتلی وي. میدان د چا نه؟ د عدم نه میدان ده، او دا میدان د وجود مخکې تاسو ته دا تفصیل ما کړی چې میدان د وجود چې دی دا دوه میدانونه دي. میدان د وجود څه شی دی؟ کې دوه میدانونه دي. یو میدان د چا دی؟ د خارجیاتو دی، او بل میدان د چا دی؟ د معنویاتو د ذهنیاتو دی. یو میدان د چا دی؟ د خارجیاتو دی، او بل میدان د چا دی؟
نو دا شی موجوده به یا موجود په ذهن کې وي نو دا ظرف د ذهن شه او دا شی موجوده به یا موجود په ظرف د چا کې وي د خارج کې وي نو دا څه شی شو هغه ظرف خارجي شه او چې دا پکې موجود شه نو دې ته څه ویلی کېږي موجود خارجي څه ورته ویلی کېږي طالبه موجود خارجي نو طالبه شی اوس چاته ویلی کېږي شی عبارت دی اصطلاحا د موجود خارجي نه کوم شی چې په خارج کې موجود و نو هغې ته څه ویلی کېږي شی ویلی کېږي پوه شوئ تاسو په دې باندې نو گویا کې طالب موجود په ذهن دې ته هم دوی څه نه وایي شی نه وایي ځکه دا موجود په ظرف د چا کې دی د ذهن کې دی موجود په ظرف د خارج کې خو نه دی که نه پوه شوئ تاسو په دې باندې دویمې خبرې ته راشي لغت کې شی چاته ویلی کېږي نو وایه شی لغتا دا عبارت دی مما ما ينبغي ان يعلم ويخبر عنه ما ينبغي ان يعلم ويخبر عنه شی دې ته ویلی کېږي چې مناسب وي چې دی معلوم کړی شي او د دنه خبر ورکړی شي لغتا شی چاته وایي چې مناسب وي دا چې دی معلوم کړی شي او د دنه خبر ورکړی شي یعنی په کوم شي کې چې طالبه تعلقه د علم او د قدرت وي عامه ده که دغه شی موجود وي په خارج کې او که موجود نه وي معدوم وي یو شی څه شی وي خارج کې موجود وي او که نه وي خو چې تعلقه د علم او د قدرت ور سره راځي نو لغتا دغې شي ته څه ویلی کېږي شی ویلی کېږي ما ينبغي ان يعلم ويخبر عنه چې مناسب وي دا چې د دنه څه شی شي طالبه چې معلوم کړی شي دا چې مناسب څه شی وي نو معلومیږي کله چې کله تعلقه د علم ورپورې راشي که نه او خبر ورنه کله ورکولی کېږي چې کله تعلقه د علم ورپورې راشي نو چې مناسب وي دا خبره چې کم شی معلوم کړی شي او دغه نه خبر ورکړی شي نو دې ته څه ویلی کېږي دې ته شی ویلی کېږي عامه ده طالبه چې دا شی بیا موجود وو او که څه شی وه یعنی که تعلقه د علم د موجود پورې راغلی وه او که تعلقه د علم د چا پورې راغلی وه د معدوم پورې راغلی وه نو دې ته شی ویلی کېږي په اعتبار د چا سره د معنا لغوي سره چې کله هم دا دوه معناګانې زده کړې اوس دلته راشه معترض دا وایي هلکه ته چې وایي چې د الله تعالی د علم نه هېڅ یو شی بیرون نشته دی هېڅ یو شی ټول اشیا چې دي دا ټول د الله تعالی په علم کې داخل دي او شی په معنا اصطلاحي سره راغلی اصطلاحي څه شی وه موجوده بالخارج ته یې ویلې نو معنا بیا دا جوړیږي موجودات خارجیه نو تعلق د علم د باری تعالی به د موجوداتو خارجیو پورې څه شی وي بس دا به چې لا یخرج عن علمه شیء او شی څه شی ده موجودات خارجیه نو معنا دا ده چې څومره موجودات خارجیه دي نو دا یوم د الله تعالی د علم نه بیرون نه وځي دا یوم د الله تعالی د علم نه بیرون نه وځي صحیح شوه بل ته وګوره بیا چې ته وایې چې لا یخرجو نه وځي د چا نه د قدرت د باری تعالی نه هېڅ یو شی هم او شی د په معنا د چا سره واخسته اصطلاحي سره چې موجودات خارجیه دي نو معنا دا ده چې موجودات خارجیه هېڅ یو هم د الله تعالی د چا نه د علم نه بیرون کېږي نه وشوه نو چې هر کله دا شو د شی نه دې څه واخیستل طالبه موجود په الخارج واخیسته معنی اصطلاحي نو دلته خو یو شی بل پاتې شي چې هغه څه شی دی طالبه معدوم دی هغه څه شی دی معدوم دی نو بیا به تعبیر څنګه کوي د الله تعالی د قدرت نه موجودات خارجیه بیرونه نه وځي یا د الله تعالی د قدرت نه ممکنات بیرون کېږي نه او هر چې طالب معدومات دي نو هغه ګوره د الله تعالی مقدور نه دي دا به تعبیر داسې کوو معدومات د الله تعالی مقدوره دا نه دی تعبیر هم درست نه دی خو تاسو ته صرف د ذهن پویولو لپاره خبره کوم دویم ټکي ته راش موجودات چې څومره هم دي طالبه نو دا د امورو ممکنهونه دي دا څومره موجودات چې دي په خارج کې نو دا ټول د چا نه دي طالبه د امورو ممکنهونه ځکه امکان شرط دی د وجود لپاره یو شی چې موجودیږي نو د یو شي د موجودوالي لپاره طالبه څه شی شرط ده امکان شرط دی ولې
یو شي کې چې امکان نه وي نو هغه په خارج کې نشي موجودېدلی او که یو شی په خارج کې موجودېږي نو هغه کې به امکان وي وشوه نو د وجود دپاره څه شی شرط ته امکان نو لنډه دا چې کوم شی موجود په خارج وي نو هغه به ممکن وي هغه به څه شی وي ځکه بغیر د امکان نه دی خارج ته راتلی نشي د یو شي د خارجیت دپاره امکان شرط دی دا به ممکن وي نو ځکه به خارج ته څه شی کېږي موجودېږي او یو معدومات دي طالبه نو معدومات تاسو ویلي دي دوه قسمه دي یو هغه معدوم دی چې ممکن الوجود وي او دویم هغه معدوم دی چې څه شی وي ممتنع الوجود وي ممتنع له نو اول چې د طالب دي ته وایي چې ممکن الوجود وي موږ تاسو ویلي دي چې د فرض د وجود نه محال نه لازمي په نظر سره چاته نفس ذات ته چې وپالي چې دا شی ته موجود کې او فرض یې وګڼي نو محال نه راځي لکه تحتیت السماء او فوقیت الارض ویلي کنه څه محال راځي یو وخت به داسې وي چې همداسې به شي سره د دینه طالبه چې څه شی ده دا شی خو معدوم ده اوس اسمان بره دی او ځمکه څه شی ده لاندې ده و که یو څوک راولګېږي او فرض کړي دا خبره چې اسمان لاندې دی ځمکه بره ده نو محال نشته نو دا معدوم دی خو ممکن الوجود هلکه امکان څه شی دی وجود ممکن دی دویم صورت ته وګورئ یو معدوم ممتنع الوجود دی هغه دې ته ویلی کېږي چې د هغې د فرض نه طالبه څه شی راځي محال راځي یعنی کده څه شي کې څوک فرض کی نو محال لازمیږي دې ته څه وایي معدومه ممتنع الوجود هغه معدومه چې د دې وجود منه ده د دې د فرض نه محال راځي لکه مثال به څه شي شریک الباری د دې د فرض نه څه لازمیږي محال راځي دویم مثال به څه شي اجتماع د نقیضینو اجتماع د نقیضینو نه محال لازمیږي دریم مثال به څه شي ارتفاع د نقیضینو د دې د فرض نه څه شي راځي طالبه محال راځي اوس ته کې ته وګوره دغه کم اشیاء چې پاس ما درته ذکر کړل موجودات نو مخکې مو وویلې چې موجودات څومره دي نو دا امور ممکنه دي نو اسانه تعبیر وکړه ممکنات دویم معدومات په معدوماتو کې کوم بیا معدوم ممکن الوجود او معدومه ممتنع الوجود دا دوانه راواخله نو که ممکن ده که معدوم ممتنع الوجود ده او که معدوم ممکن الوجود ده نو طالب د دې پورې علم د باری تعالی تعلق نیسی علم د باری تعالی ور پورې څه شي نیسی تعلق ور پورې نیسی د کې اس محال ناراضی ښه نو دی وجه نه موږ تاسو ته معلومیږي چې تعلقي د علم د باری تعالی چې ده دا ډیری دي همې تعلق د چا سره ونیو د ممکن سره همې د ممتنع سره او د ممتنع د دوانو اقسامو سره دا خبره خو په خپل ځبان دی کېدی نو مقدار د علم د الله تعالی زیات دی په مقدار د چا باندې د قدرت د باری تعالی دویمې نقطې ته وګورئ هر چې تعلقه د قدرت د باری تعالی ده نو تعلقه د قدرت د باری تعالی طالب د ممتنع الوجود پورې تعلقه د قدرت د باری تعالی د دې پورې تعلقه نه نیسي تعلقه د قدرت د ممکناتو پورې راځي ممکن پورې د الله تعالی قدرت څه شي کېږي طالبه متعلق کېږي او هر چې دا ممتنع الوجود شی دی معدومات نو د هغې پورې د قدرت د باری تعالی تعلق نه نیسي څنګه نه نیسي نیسي که نه نیسي نو دې کې دوه قوله دي دا خو د دې اقوال درته یم اخره کې زر تخپله خلاصه وایم بیا دې ممتنع الوجود معدوم پورې قدرت د باری تعالی تعلق نیسي که نه نو دې کې اختلاف ځینې وایي چې نیسي ور پورې تعلق او ځینې وایي چې تعلق ور پورې نه نیسي ولې وایي که چېرته د دې ممتنع الوجود پورې تعلقه د قدرت د باری تعالی راشي نو دا ممتنع به په تعلقې د قدرت د باری تعالی سره د عدم نه راوځي چاته وجود ته شی ممتنع الوجود دی طالبه او چې قدرت د باری تعالی ور پورې تعلقه ونیوله نو دا به اوس راشي د چا نه د چا نه به راشي د عدم نه به چا ته راشي وجود ته راشي او وجود د ممتنعاتو خو څه شی دی باطل نو تعلقه د قدرت د باری تعالی د ممتنعاتو پورې دام باطله ده ولی ځکه دا مستلزم د باطل لره او مستلزم د باطل وي مستلزم د باطل څه شی وي وجه د صغرا څه شی د طالبه
وجه د صغرا دا د ګوره چې یو شی څه شی وي قبل تعلق القدرت الله چې د الله تعالی قدرت یو شي پورې تعلق نه وي نیولی نو هغه طالب ممتنعون وي او کوم شي پورې چې د الله تعالی قدرت څه شی ونیسي تعلق ونیسي ورپورې متعلق شي نو دا ممکن الوجود ګرځي نو دا ممتنعات پورې تعلقه د باری تعالی د قدرت کراشي لکه دا مخکې ممتنعات چې تاسو ته مو ویلې نو دا به وګرځيږي څه شی ممکن الوجود ممکن الوجود به هم شي او موجود به هم شي ومخکې ممتنع الوجود وڅه شي ممکن الوجود او د ممکن الوجود سره څه شي شو موجود بم شي ولی به موجود شي ځکه د قدرت د باری تعالی نه تخلف د مقدوراتو نه راځي د الله تعالی د قدرت نه مقدورات څه شي کیږي متخلف کیږي نه نو چې نه راځي نو دا خو باطله ده نو معلومه شوه چې تعلقه د قدرت د باری تعالی د ممتنعاتو پورې دام باطل او دلیل مورته ویلي ځکه دا مستلزم د باطل لره او مستلزم د باطل څه شي باطل وي نو دا څه شي چې طالب یو مذهبه خلاصه دا راغله چې د ممتنعاتو پورې د الله تعالی د قدرت تعلقه نشته نه پوه شوي په دې باندې دویمې مسلې ته وګورئ دویم مذهب دا دی چې تعلقه د قدرت د باری تعالی د ممتنعاتو پوری کیږي د الله تعالی قدرت د ممتنعاتو پوری تعلق نسی ولیکن عادت د باری تعالی په دې باندې جاری نه دی عادت د باری تعالی څه شی دی عادت په نه دی جاری دا څنګه عادت په نه دی جاری دي څه معنا ده یعنی که تعلقه د قدرت د ممتنعاتو پوری راغلی وای نو دا به موجود شوي وي دا ممتنعات لکه پاشې مو خبره وکړله ممکن ولا وجود به ګرځېدلی وای لا موجود به ګرځېدلی وای ځکه تخلف د مقدوراتو د چا نه راځي د قدرت نه راځي نو مثلا که تعلقه د قدرت د باری تعالی د شریک الباری پورې راغلی وي خو دا ممتنع دی نو دا شریک الباری به اوس څه شی وی موجود وی لیکن طالب نه دی موجود ولی ځکه عادت شریفه د باری تعالی دا دی چې هغه د خپل قدرت تعلق د ممتنعاتو پورې نه ورکوي عادت په نه دی جاری انو څه چل کوي عادت شریفه د باری تعالی دا دی چې داغه د قدرت تعلق چې راځي هغه به ممکناتو پوری وي نه د ممتنعاتو پورې یعنی د الله تعالی عادت په دې بنا دی چې د خپل قدرت متعلق کوي د چا پورې ممکناتو پورې نه د چا پورې د ممتنعاتو پورې وشوا نو تعبیر بداسي وکړو دا خبرې دومره ولیکو دلته یو خبره ده تعبیر بداسي وکړو چې تعلقه د باری تعالی د ممتنعاتو سره سمحاله نه ده ځکه الله تعالی باندې څه ګران شی شته نه که ته وایې چې د الله تعالی د قدرت د ممتنعاتو پورې تعلق نه نیسي نو کوي نیسي ولې دا کار په الله تعالی ګران دی څه وایي نه د تعالی باندې ګران شی شته نه هېڅ محال شته نه تعلقه د الله تعالی د قدرت د ممتنعاتو پورې راتلی شي یعنی کوي غواړي نو تعلق متشی کېدی شي راتلی شي ممتنعاتو پورې خو نه ورکوي تعلق د خپل قدرت ته تر ممکناتو پورې ولې ځکه عادت شریفه د خدای تعالی په دې باندې جاری نه دی عادت شریفه دا دی چې تعلقه د قدرت ته د به د چا پورې وي د ممکناتو پورې څو خبرې شولې دوه اوله دا وه چې قدرت تعلقه د ممتنعاتو پورې نه نیسي او دویمه دا چې تعلقه د قدرت د ممتنعاتو پورې راتلی شي ولیکن عادت الله تعالی په دې جاری نه دی دا خپل قدرت د دې پورې څه شي کې متعلق کوي نه دا څو مذهب شول دوه دریم مذهب ته وګورئ طالبه دریم مذهب دلته دا دی چې تعلقه د قدرت د باری تعالی د ممتنعاتو پورې نشته دی ولی او دا مذهب غوره مذهب دی ته موږ تاسو وروسته ترجیح ورکوو ولی وایي ځکه چې تعلقه د قدرت صلاحیت غواړي یعنی دا قدرت چې د چا پورې متعلق کیږي نو پاغیشي کې با صلاحیت د تعلقي د قدرت وي بیا به ورپورې دا قدرت څه شی کیږي متعلق کیږي او قدرت الله تعالی چې دی وی تر هغې پورې د یو شي پورې نه متعلق کیږي چې تر څو پورې په هغې کې څه شی صلاحیت د تعلقي د قدرت نه وي او په ممتنعاتو کې صلاحیت د تعلقي د قدرت د باری تعالی نشته دی پوه شوي تاسو په دې باندې په ممتنعاتو کې صلاحیت د تعلقي د قدرت د باری تعالی نشته نو اوس که تا نه څوک پوښتنه وکړي وایي د شریک الباري پورې د الله تعالی قدرت متعلق کیږي که نه وایي شریک الباري پورې د الله تعالی قدرت نه متعلق کیږي ولې وایي ځکه دا تعلق د قدرت
صلاحیت د تعلقي غواړي او په شریک الباری کې صلاحیت د تعلقي د قدرت د باری تعالی نشته ده. وشو او کبیل پر په دې کې صلاحیت د قدرت د باری تعالی وای او د باری تعالی قدرت د دې شریک الباری پورې څه شوی متعلق شوی وای نو دا شریک الباری باندې پنیغه موجود وای نه ده موجود. ولی لکه صلاحیت د تعلقي پکې نشته ده. اوس طالب دې یو سوچ وکړي نو دا صلاحیت شرط دی د پاره تعلقي د قدرت او صلاحیت د تعلقي د قدرت په ممکناتو کې شته او په ممتنعاتو کې نشته دی. نو اوس به مونږ ووایو که څوک وایي چې الله تعالی قدرت په ممتنعاتو پورې تعلق لري که نه لري که نه لري دا خبر ورسره کوم. نو دا د لري او نه لري فکر باندې کې دلته خلک په دې ګمراه شوي دي. دا چې څوک وایي الله تعالی قدرت په ممتنعاتو پورې تعلق لري که نه لري نو د ممتنعاتو د محالاتو نه طالب یو دروغ او دروغ هم په حق د باری تعالی کې څه شی ده محال ده که نه. نو دلته یو ځوان را پاسېږي د باری تعالی قدرت د دروغو پورې تعلق لري ممکنه ده. ولی والکه څنګه ممکنه ده وی که د باری تعالی تعلق د قدرت تعلق د دروغو پورې را نشي نو لازم بشي طالب څه شی عجز د باری تعالی او عجز د باری تعالی څه شی دی دا ناروا دی. اوس که ته ورته وایي چې تعلق د قدرت د باری تعالی تر ممکناتو پورې راځي نو دا ځوان به درته وایي چې غدا قدرت د باری تعالی دی دومره محصور که چې خاص دی که ترها تر چا پورې تر ممکناتو پورې و چې ممتنعاتو پورې نه راځي نو څه شی راغی عجز د باری تعالی راغی او عجز طالب څه شی دی ناروا دی. نو ته به وایي نه ته پوهې په ځای باندې عجز نشته. د باری تعالی د قدرت تعلق د هغه شي پورې راځي چې په کوم شي کې ده د قدرت د تعلقي صلاحیت وي او صلاحیت د تعلقي د قدرت د باری تعالی ممکناتو کې شته دی نه په ممتنعاتو کې. نو داسې ووایه چې د باری تعالی قدرت د ممتنعاتو پورې بیخي د سره متعلق کېږي نه باندې دی. داسې تعبیر به نه کې که څوک درته ووایي چې د الله تعالی قدرت په چا باندې شته طالبه په ممتنعاتو شته که نه دا سوال غلط دی. که ووایي چې شته خو هم ځان دې غر که او که وایي چې نه شته نو هم ځان دې غر که. نه داسې تعبیر وکړه چې دا قدرت د باری تعالی وایي د ممتنعاتو پورې تعلق نه نیسي. داسې پوښتنه مه کوه چې قدرت شته دی او که قدرت نشته دی. الله تعالی مثلا په دروغو قادر دی که نه دی نو کوی قادر دی هم دې ځان تباه که او کوی چې نه دی قادره نو دا هم چندان داسې ډېره خوندوره خبره نه ده. د ادب نه څه شی د طالبه لرې ده. نو داسې تعبیر وکړه چې د الله تعالی قدرت چې دی د ممتنعاتو یا د محالاتو پورې تعلق نه نیسي. نو دلته به دوه خبرې راشي. که تا ته څوک وایي چې هلکه دا خو اوس نقص راغی په حق د چا کې د باري تعالی کې دا د الله تعالی قدرت څنګه د ممتنعاتو پورې تعلق نه نیسي دا خو نقصان دی په حق د کې. نو ته ووایه دا نقصان په حق د باری تعالی کې نشته دی بلکې دلته نقصان چې دی دا په ممتنعاتو کې دی. وشوه نقصان په ممتنعاتو کې ولې دی په ممتنعاتو کې صلاحیت د تعلق د قدرت نشته دی. دا نه چې د باری تعالی قدرت څه شی دی ناقص دی او کمزوری دی د ځینو شیانو پورې تعلق نیسي او د ځینو پورې نه نیسي. قدرت الله تعالی صفت دی کامل صفت دی. نو چې چا کې تعلقه د چا وي صلاحیت د تعلقي وي دغه پورې تعلق نیسي او د چا کې چې صلاحیت د تعلقي نه وي دغه پورې تعلق نه نیسي. نو نقصان په الله تعالی کې شه که په چا کې شه دا متعلق کې شه او نقصان متعلق کې دی که نو نقصان خو په باری تعالی کې نشته. په چا کې چې صلاحیت د تعلقي وو نو هغه سره تعلق او چا کې چې نشته دی. په دې باندې خو انشاءالله تاسو پوه شولی که ونه رسېدی. خلاصه د دې درې واړو مذاهبو به موږ او تاسو دلته دا راوباسو طالبه. دا د ټوله مسله چې کومه ده دا خلک چې تاوی راتوي امکان کذب دی امکان کذب دی نو تاسو به دوه تعبیره دلته وکئ. و یو علم د باری تعالی دی خلاصه د دې ټول درته شوه. یو علم د باری تعالی دی یو قدرت د باری تعالی دی. د علم او د قدرت سره سره طالبه ووایه یو معلومات د باری تعالی دی او یو مقدورات د باری تعالی دی. نو دا تعبیر وکړه چې معلومات د باری تعالی لکه مخکې چې مې درته وویلې دا ډېر دي د چا نه د مقدوراتو د باری تعالی نه. ولې ځکه د علم د باری تعالی تعلقات د خپل ذات سره هم شته د صفاتو سره هم شته دغه رنګې د ممکناتو سره هم شته
د ممتنعاتو سره هم شته او هر چې قدرت د باری تعالی دی نو د هغې تعلقه به صرف د چا سره وي د ممکن سره وي نه د چا سره د ممتنع سره. اوس که دغه پوښتنه څوک کوي چې خدای په دروغو قادر دی که نه دی او دلته دا ځوان درته وایي چې او په دروغو هم قادر دی ولې وایي قرآن کریم کې راغلي چې ان الله علی کل شیء قدیر نو شی راغلی دی دلته نو چې الله په هر شي قادر دی نو په شی کې خو دروغ هم داخل دي نو که ته وایي چې الله تعالی اوس په دروغو قادر نه دی نو کافر کېږي الله تعالی ته د عجز ثابت که نو ته به وایې نه اگر خو دلته چې دا شی کې فرق دی یو ان الله بكل شیء علیم دی او ان الله علی کل شیء قدیر دی هلته بكل شیء علیم کې چې کوم شی راغلی هغه بیل شی دی او کوم شی چې په بكل شیء قدیر کې راغلی نو دا څه شی دی ځان ته شی دی. مراد د دې شی نه څوک دي طالبه ممکنات مراد ترې نه څوک دي ممکنات ولې ممکنات ترې نه ولې اخلو که ته وایي چې څه شی راغی دا خو د خدای تعالی قدرت څه شی که منحصر په ممکناتو کې که دا نور دې څه کړل وایي ما چې دا خبره کړې مقصود زما دا دی چې تعلقه د قدرت د باری تعالی چې راځي نو دا د ممکناتو سره راځي ممتنعاتو سره نه راځي دا ستا بیخي دا خبره غلطه وه کذب یا دروغ دا خو د ممتنعاتو د محالاتو نه دي شریک الباری طالب دا د چا نه دی د ممکناتو نه دی دا د ممتنعاتو نه دی وایي دغې شي پورې د خدای تعالی قدرت تعلقه نه نیسي نو بیخي دغه خبره سوال دی بې ځایه دی الله تعالی په هر شي قادر دی نو تاسو که ځینې تفاسیر وګورئ نو د شی لاندې به درته لیکلي ممکن ان الله علی کل شیء قدیر په هر شي قادر دی په هر ممکن قادر دی نو دا د ممکن قید ولې لګئ د ممکن قید ځکه لګئ چې د الله تعالی د قدرت تعلقه چې راځي نو دا د ممکن سره راځي نه د ممتنع سره نو که ته بیا خو عجز د باري تعالی راغی عجز نشته ولې ځکه عجز به هغه صورت کې راتلی چې نقصان په صفت د باري تعالی کې وای او نقصان په صفت د باري تعالی کې نشته بلکې دلته نقصان په چا کې دی په متعلق کې راځي د متعلق کې دا صلاحیت نشته دی چې د الله تعالی قدرت ورپورې څه شی ونیسي تعلق ونیسي پوه شوئ د امکان کذب په مسله باندې بریلیان دیوبندیانو ته وایي دا مشرکان کافران دي ولې وایي ځکه دوی په امکان کذب قایل دي چې ممکنه ده چې خدای تعالی دروغ ووایي او دې طرف ته صاحبه ځینې به دې کوم دسي وي دوی به وایي چې هلکه ستاسو خبره غلطه ده ولې تاسو د خدای تعالی د قدرت نه منکر یاستئ په څه منکر یو والله تعالی ان الله علی کل شیء قدیر وای او تاسو وایي چې خدای تعالی په دروغو قادر نه دی نو خبره شته داسې نه چې نشته طالبه تاسو چې دا کتابونه وګورئ د جانبینو نو دا خبرې د طرفینو د خولونه وتلي دي یو شان تعبیر کړی او بل شان تعبیر کړی خو اصل حقیقت د مسلې دغه چې کوم شی تاسو ته ما وویلې ښه که څوک وایي چې ته په دروغو قادر نه ګڼې عاجزي راځي وایي عجز نشته دی ځکه دې شي پورې بیخي د الله تعالی قدرت تعلقه نه نیسي پوه شوي تاسو په دې باندې اوس چې هر کله دا دومره اوږد تفصیل موږ او تاسو کو تاسو د خپل متن سره څه چل کوئ چې ولا یخرج عن علمه وقدرته شیء د الله تعالی د علم نه او د قدرت نه هیڅ شی نه بیرون کېږي ګوره دلته متعلق د علم او د قدرت دواړه دغه یو شی ګرځولی دی هیڅ یو شی د الله تعالی د چا نه د قدرت نه بیرون کېږي نه او هیڅ یو شی د الله تعالی د علم نه بیرون کېږي نه نو لکه علم نه یو شی نه بیرون کېده تاسو ته ما تفصیل وکړه قدرت نه چې هر شی بیرون نه کړي نو دا خو روح به مذهب د دغې خلکو دی چې د الله تعالی د چا د قدرت تعلقه د چا سره هم ده د ممتنع سره هم ده ځکه په هغې باندې اطلاق د چا کېږي د شی خو کېږي که نه اطلاق به د چا کېږي خو چا سره په معنا لغوي سره ښه په معنا اصطلاحي سره نه معنا لغوي اصطلاحي خو د شی څه شی وکړله موجود په الخارج وکړه موجود په الخارج څه شی و طالبه ممکن وه ځکه موجود خارجي دپاره د خارجیت دپاره تاسو ته مولې شرط امکان دی نو چې شرط امکان که نو بیا خو قصه جوړه ده وشوه نو که ظاهر ته وګورو د اعتراض په چا واردېږي د شی په معنا لغوي واردېږي نو تاسو به تعبیر وکړئ او به وایئ طالبه چې دلته دا کوم شیون چې راغلی د علم سره چې لګومه د علم سره نو علم سره چې لګومه نو اخله مې په چا سره په معنا لغوي سره ان الله علی کل شیء قدیر نو شی چې په معنا لغوي سره واخلي چې مما یعلم او یخبر عنه نو دا شامل موجود و معدوم دواړو ته نو په معنا لغوي سره چې شی راواخلي نو تعلق د علم سره ورکوم او کله چې د شی تعلق د قدرت سره ورکوم نو به اخله په معنا
اصطلاحي سره او په معنا اصطلاحي سره چې شی واخلي نو مراد ته نه څه شی د طالبه موجود په خارج دی ممکن فقط نه ممتنع. خو شوي په دې باندې ورکاکت خو بیا هم شته دی که نه په متن کې دی باندې که تاسو نبراس کتلی ردود یې درته کړي دي چې تعلقه د چا د علم او د قدرت د دواړو د شی سره په دې کې مناسبه نه ده. خبرې تم پام دی ځکه کوم شی چې د علم سره قرآن کریم کې راځي چې والله بكل شیء علیم هغه ځان ته شی دی او کوم شی چې د قدرت سره راځي نو هغه څه شی دی هغه ځان ته شی دی. نو خبره یې خوندوره نه ده د ماتن غلطه ورته ځکه نه وایو چې لوی سړی دی او قابل د تفصیل دا او په خبره کې خامي شته. همدغه خامي ده چې ډېر خلک ورباندې څه شي دي طالبه ګمراه شوي دي. ګرچې د محشي خو درته بیا ویلي تاسو د حاشیه راواړوئ. یولسمې حاشیې تم پام دی ولا يخرج وما يقال من أنه يجوز أن يكون بعض الأمور غير قابل للتعلق العلم كالممتنعات بالنسبة إلى القدرة ففيه أنه مجرد عن سند فلا يلتفت إليه عن دراسة لا يقال الشيء الذي تعلق به القدرة إنما هو الممكن والذي تعلق به العلم أعم من الممكن والواجب فكيف يرد كلا المعنيين من لفظ شيء في استعمال واحد. اعتراض ته پام دی الکه کوم شی چې د علم سره تعلق ده نو د غي شی نه بل شی مراد ده او چې د کوم شی تعلق ده قدرت سره ده نو د غي نه څه شی ده بل شی مراد او تا دوانه د علم او د قدرت تعلق ده تم د یو شی سره ور کړی دا ولی د جواب کوي لأننا نقول المراد من قوله لا يخرج عن علمه شيء مما يمكن بأن يتعلق به العلم ولا يخرج القدرة شيء من الأمور الممكنة المقدرة. اینه مراد د امور نه څه شي د امور نو دا خو لاره ورته ته جوړی که نه چې مراد د امور نه څه شي د امور ممکنه دی خو عبارت خوندور نه دی. ولې نه دی طالبه عبارت ولې خوندور نه دی؟ دا دو دلیل چې موږ وویلې په نمت د چا سره ته قیاس استثنایي سره نو هغې کې تخصیص د ممکناتو او که مطلق اشیاو چې د هغې پورې تعلقه د قدرت ورکوله تاسو ورته ونه ګورئ. لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض نقصونه ټکي ته دې پام دی وی علم په بعضو باندې نو دا خو ټیک شو جهل په بعضو باندې نو دا خو نقصان شو چې د الله تعالی علم په بعضو راشو په بعضو رانه شو. پرون مو ویلې چې دا خو څه شی دی نقصان دی ځکه نسبت د جهل دی چاته باری تعالی ته. دویم ټکي ته وګوره او لأن العجز عن البعض عجز د بعضو نه دا هم طالبه څه شی دی یعنی که الله تعالی د بعضو نه څه شی شي عاجز شي نو دام نقصان دی. نو پرون مو دلیل نو ویلې په نمت د قیاس استثنایي سره چې تعلقه د قدرت د باری تعالی د هر شي سره ده. ولې وی که د هر شي سره رانه شي پرون مو ویلې او د بعضو سره راشي او د بعضو سره رانه شي نو بعض اشیا به د قدرت د باری تعالی نه څه شي شي بیرون شي نو په هغې بعضو باندې به بیا څه شی وي عاجز وي او عاجز په حق د باری تعالی کې صفت د چا دی د نقصان دی. نو دا خو مو پرون ویلو نو ستا د استثنایي دلیل نه خو دا معلومېدله چې تعلقه د قدرت د باری تعالی د هر شي سره ده. دلیل دې پم دی جوړ دی که نه نو دلیل کې خامي ده طالبه دې ته باید تاسو متوجه یاستئ. خبره دغه ده چې کومه ما درته وکړه دغه دلیل بیخي دلته درست جوړېږي نه په حق د قدرت کې ځکه د دلیل استثنایي او د قیاس استثنایي مقصد دا راوته چې قدرت د باری تعالی تعلقه د هر شي سره لري که بعضې لري او بعضې ترې نه څه شی کې یو تاویل ورته جوړېدی شي. تاویل داسې جوړېدی شي وایي دا کوم شی چې دلته بعضې ذکر دی نو په بعضو کې مراد د بعضو نه هغه بعضې که چې کوم بعضې په ممکناتو کې بیا یې ولاره ورته جوړېږي. دا ممکناتو کې که چېرته قدرت د باری تعالی په بعضو راشي او په بعضو نه ممکناتو کې قدرت الله تعالی په بعضو راشي په بعضو رانه شي نو بیا څه شی راځي عجز راځي. هلکه ښه نو ممتنع سره څه چل کې وایي هغه زه بیخي په قدرت لاندې شمارم نه. ولې نه شمارم ځکه د هغې سره د قدرت تعلقه بیخي راځي. پوه شوي تاسو په دې باندې؟ نو دلته چې بیا کوم بعضې ذکر ده نو مراد به د بعضو نه څه شی وي بعضې په ممکناتو کې نه بعضې مطلقه. طالبه پوه شي په دې باندې دا ځای ډېر رقیق دی ښه. لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض نقصنا نو دلته به دا بعض ګوره چې کوم بعض د چا سره دی د علم سره هغه بیا بل بعض وي هغه بعض هم د موجوداتو هم د ممتنعاتو د ټولو وي او دا کوم عجز چې عن البعض راغلی نو دا بعض به د ټولو نه وي دا بعض به بیا فقط په ممکناتو کې بس ځکه چې دا نور بعض چې د هغې سره بیخي تعلقه د قدرت شته دی نه. ولې نشته ورسره ځکه هغې کې صلاحیت د تعلق یې نشته دی.
صلاحیت ته تعلقي په ممکناتو کې دی، قدرت د تعلق د چا سره د ممکناتو سره. اوس په دې ممکناتو کې کله الله تعالی په بعضو علم راشي او په بعضو باندې را نشي، نو څه شي راځيږي؟ عجز راځي او افتقار راځي مخصص ته مع النصوص القطعیه، سره د دې چې نصوص قطعیه ناطق دي په عموم د علم سره او په شمول د قدرت سره. نو فهو بكل شيء عليم، نو شی یو شی دی دلته، وهو بكل وعلى كل شيء قدير، نو شی څه شی دی دلته؟ بل شی دی چې هغه څه شی دی؟ ممکن فقط. بس دی پوه شوي په دې مسله باندې.